هیری جواهرات ولیدل چې هغې رڼاګانې کولې وی دا مې بېګا د حدیث په ظاهر عمل کړی دی او پر خپله ږیره مې د مور خپې پاکې کړي دي وی دا زما د مور د خپو هغه دوړه وه چې تا زما په ږیره کې ولیدله د لالونو د جواهراتو په شکل مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي یو سړی ناستو زوی ورسره دی سړی بوډا دی وی داسې مخامخ په دیوال باندې یو قارغه ناستو دا تور قارغه وی دا بوډا بابا دی زوی ته وی چې بچې دا څه دي هغه زوی ورته وی قارغه نو بیا یې تپوس وکړ وی بچې څه دي دی ورته وی قارغه دی که نو بیا یې تپوس وکړ وی بچې دا څه دي وی قارغه دی که نه لږ ورته را زوی راغوسه شو نو بیا دې تپوس وکړو وی بچې دا تور شی چې دا په دغه ښکاري دیوال داسې وی په سترګو ړوند خو نه شل دلی مې ته وی قارغه دی که نه پلار ورته وی بچې ما ستا نه مخکې ولیدو مې پېژنده خو چې دا قارغه دلته کېناسته نو ما ته یو واقعه یاده شو وی دقسې دلته زه ناست وم او په دې دیوال یو قارغه راغی کېناست او ته ماشوم زما په غېږ کې وي نو تا ما ته بابا دا څه دي نو ما به وی قارغه دی نو بیا به وی څه دي نو ما به وی قارغه دی نو بیا به وی څه دي نو ما به وی قارغه دی نو تا چې څومره ډېر تپوسونه کول نو ما به دله شونډې ښکلولې زه به پرې خوشحالېدم چې ته بیا هم تپوس وکړې او خوله مې دله ښکلوله او نن که مې د څلورم ځل نه زیات ستا نه تپوس کو نو کوتک ته دې ګوتې کول داسې ده که نه سړی دې سوچ وکړي چې دا پلار دې بچو سره څه کوي دا بچي دې پلارانو سره څه کوي دې مور سره څه کوي نن خو داسې ډول شرمېږي مېلمه چې راشي بابا دلته کښېنه ښه ته مه روځه بیبي دې مه راپرېږده بار ته یاره داسې ګډې وډې ویل ته کې زمونږ مېلمانه راغلي ماړه تا ته ګوره بوس بادو مېلمه ته دې ګوره ته بس یو مېلمه به رسي خو ستا په شان دوغاغې پرتوب به دې هغه مېلمه چولي مېلمه به سي د پلار شکل به دې د هغه مېلمه نه ښکلي د پلار ګیره به د هغه مېلمه نه ښکلي د پلار خبرې به د هغه مېلمه نه ښکلي مېلمه مې راغلي لنډر سوغړ مېلمه به دې راغلي څه پکې اوس مېلمه ته شرمېږي پلار ورسره نه کښېنې وایي د دې مېلمه پلار نشته څه خو که ستا دا پلار بوډا دی دو درې خبرې ګډې وډې کوي نو د هغه هم پلار شته که نه خو هم بې پلاره دنیا ته نه دی راغلی د هغه به هم بوډا پلار یي که نه ته ولې په دې خپل پلار شرمېږي دا زمونږ عادت دی کور ته چې راشي او ښځه ورته معمولي غوندې په دې غوږ کې دوه درې ټنګه ټنګه وکړي بس مور پسې به کوتک راوالي تحقیق به نه کوي ښځه وډبوي او دوه درې ډبه ورکړه چې ته بیا د مور متعلق ما ته کش به نه کړي وبکي څوک داسې د مور متعلق به کش نه کړي بوډۍ ده کمزورې ده ګډې وډې م وایي کنځل به م راته کوي هر څه به راته کوي که ما ته دې د مور خبره نن نه پس راورسوله چې سرمن دې وباسم جون به دې په قلاري نه به وایي راته بیا پلار دې نن راته دا وکړل ها بابا دا ما ښځه تاله کړې دا زما دې ښځې ته دې څه ویلي دي خو بوډا سپینګیرې سړی دی کمزورې دماغ یې کار نه کوي که کنځه دې کړی او کار سې کړي نه پوهېږي یو ځل دې ښځه پوهې که که د ما د پلار متعلق دې غږ هم وکړه ما ته چې برابره دې کړه غږ به م نه کوي ژوند به دې په قلار شي د ښځې خپل حق د مور او پلار خپل حق د مور او پلار دپاره به د ښځې ژوند هم نه تریخی دا ظلم به م نه کوي که پلار او مور درته و چې دا ښځه داسې ده داسې را به ګزاره کوي خیر دی بابا گزاره ورسره کوه بچی مې دې څو کوم زما مجبوري ده د ښځې مجبوري ده خلک به راپورې خاندي هغوی په خپله لین دین